بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم بخت زمان یوسفزی. تاسو د روانو چارو پروګرام هنداره دا وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه نیغ په نیغه ګورئ. قدرمنو کتونکو، نن به موږ د ملک د سیاسي حالاتو هم جاج اخلو. د سره سره چې کومې سماجي مسلې دي په هغې به خبره کوو چې زموږ سیاست او سیاستدانان هغې ته په کم نظر ګوري. موږ ګورو چې راتلونکي میاشت کې د قومي اسمبلۍ په 9 حلقو باندې ضمني انتخابات کیدونکي دي. دا هغه حلقې دي چې کومو باندې د پاکستان تحریک انصاف د ممبرز نیشنل اسمبلی یا د قومي اسمبلی چې کوم ممبرانو د هغې استعفاګانې قبولې شوي دي. دې سره دوه هغه نشستونه یا سیټونه هم دي چې کوم ریزرو سیټونه دي د زنانو دپاره، یعنی په مجموعي توګه باندې دا وخت قومي اسمبلی کې 11 سیټونه خالي دي. په دې به موږ خبره کوو چې د پاکستان تحریک انصاف دې ته تیاریانې څه دي، د پی ډي ایم د حوالې سره څه تیاریانې دي، او دغه ظاهره ده چې دا الیکشن او د دې انتخابات به راتلونکي کال چې عام جنرال الیکشن کیږي په هغې باندې به هم هغه ریفلیکټ کوي. په دې باندې به موږ تپوس کوو پاکستان تحریک انصاف نه چې د هغې دې باره کې څه سوچ دی. موږ ګورو چې د عدم برداشت رجحان چې کوم دی هغه معاشره کې هم زیاتیږي او سیاست کې او سیاستدانانو کې هم زیاتیږي لګیا دی. اپوزیشن چې کوم دی هغه د حکومت خلاف چې دی دا وخت مقدمې درج کوي، او حکومت چې دی هغه د اپوزیشن خلاف مقدمې درج کوي. موږ به جاج اخلو چې دا وخته خیبر پښتونخوا کې څه روان دي. پرون فواد چودھري صاحب دا بیان ورکړی دی چې د پنجاب حکومت او د خیبر پښتونخوا حکومت څه کوي چې دی د پی ډي ایم چې کوم حکومت دی یا مرکزي حکومت دی د دی د کسانو خلاف مقدمې ولې نه درج کوي. نو آیا سیاستدانان یا سیاست صرف دې ته پاتې شو چې د یو بل خلاف مقدمې درج کوو که نه؟ دا وخت چې د سیلاب نه کم ټول ملک ټولې صوبې او خلک ځپلی شوي دي، بې کوره شوي دي، مړه شوي دي، د هغې غم فکر هم چا سره شته؟ یا آیا دا سوال هم به موږ د پاکستان تحریک انصاف نه تپوس کوو چې داسې نشي کیدی چې سیاست په خپل ځای کیږي، خو د دې خلکو د بیا بحالۍ دپاره، د مرستې دپاره، د ملاتړ دپاره، د حوصلې دپاره، د ډاډګیرنې دپاره موږ سیاست لږ ساعت دپاره یو طرف ته کړو او یو موټی شو او د دې خلکو موږ مدد هم وکړو، مرسته وکړو، ملګرتیا وکړو. زموږ سره ناسته ملبنه عایشه بانو صاحبه ده. دی د صوبایي اسمبلی غړي دي د پاکستان تحریک انصاف. میډم ستړي مه شئ، تاسو په خیر راغلی. مونږ دویم ملمه به لږه شیبه کې زموږ سره وي. مونږ د عوامي نیشنل پارټۍ نمایندګانو سره هم رابطه کړې وه. مونږ کوشش کړی و چې هغوی دې هم زموږ سره په پروګرام کې شامل شي، ځکه چې کله موږ د ضمني انتخاباتو خبره کوو یا د پی ډي ایم د حکومت د مرکزي حکومت د کارکردګۍ خبره کوو، په کار ده چې د هغوی نمایندګي هم دلته وشي. خو د څه وجوهاتو له کبله هغوی دا یقیني خبره نه کړې شوه چې هغوی موږ سره شرکت وکړي. نور مېلمانه چې زموږ سره کم شاملیږي پروګرام کې هغه به هم موږ لږ ساعت کې تاسو سره معرفي کړو. میډم څه تیاریانې دي ستاسو؟ ضمني انتخابات را روان دي او خاص کر چې کله بیا موږ د خیبر پښتونخوا کې 4 حلقې دي او دې کې 4 واړه ډېرې مهمې دي. که موږ 1 by 1 خبره وکړو نو که موږ د پېښور یعنې د N31 پېښور 5 خبره وکړو د حاجي غلام بلور صاحب مقابله د عمران خان صاحب سره، څه ګڼئ جي؟ خبره دا ده چې یو خو ماشاءالله زه همیشه دا خبره کوم چې زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کوم عوام دی، ولس چې کوم دی، ډېر هوښیار دی او 2013 کې هغې دا فیصله کړې وه چې کوم زمونږ د زاړه چې کوم سیاستدان او زاړې طریقې باندې چې کومې سیاست به کولو، چې کوم کې دی صرف مار دھاړ او پیسې خوړل، مار دھاړ سره زما مطلب پیسې خوړلو سره دی چې دا به کولو، نو هغه دی ریجیکټ کړلو. 2013 کې هم زمونږ حکومت رالو او زمونږ د 2013 حکومت پرفارمنس په وجه باندې 2018 کې چې کوم زمونږ فیډرل ګورنمنټ کې هم زمونږ حکومت جوړ شو، نو هغه زمونږ 2013 کې زمونږ د کې پی پرفارمنس په وجه و. او زه به دا د دې کې دا وینا ضرور غواړم چې زمونږ هغه ټایم کې زه همیشه مونږ دا خبره کوو چې زمونږ ماشاءالله د کې پی چې کوم ولس دی، کوم زمونږ عوام دی، ډېر هوښیار دي. اوس خلکو په خبرو کې څوک نه راځي. بیا تاسو وکتلو چې بیا زمونږ د کې پی په پرفارمنس باندې، ځکه چې خلکو دپاره یو نوې پی ټي آی لکه ټیک ده 20-22 سال نه 23 سال نه مونږ لګیا یو، خواري کوو لګیا یو، محنت کوو لګیا یو، خو چې کله زمونږ ایکچولی په حکومت کې راللو او زمونږ د پرفارمنس 2013 کې وکتلی شو، نو هغه خلکو واقعي چې نوټس کړی دی پنجاب کې، سندھ کې، بلوچستان کې، نوره حکومتونو کې نوره هم خلک چې کم دي، سلولی اینڈ ګریجولی تاسو وکتل چې زمونږ یو ښه یو ریپوټیشن جوړ شو د پارټي والا چې بھئی دا ऑस्टेरिटी बनेम यकीन कोي, द अकाउंटेबिलिटी बनेम यकीन कोي, दा په تپوس بنیم کوي او پرفارمنس بنیم چلیږي.
بیا 2018 کې نو اوس چې کوم زمونږ را روان الیکشن دی نو تاسو ته خو ټریلرز ملاو شو زمونږ د پنجاب چې کوم الیکشن بای الیکشنز شو د 20 سیټونو باندې هغه باندې هم تاسو ته یو ټریلر ملاو شو تاسو ته پته ولګېدل چې د پنجاب عوام چې کوم دی هغه دی ریجیکټ کړل او پنجاب عوام خاص طور باندې زویم چې لاهور په شانتي زم چې پی ایم ایل ان التا ټول انویسټمنٹ تاسو یو قسم کې الته په پنجاب کې صرف په پنجاب کې باقي سټیز کې ډیولپمنٹ کول نه کول خو لاهور د دې مین ګړو نو لاهور کې چې کم د دې هغه مین ګړ کې دی خپل کور کې بیلل چې کم هوم ګراوند چې څنګه مونږ ورته وایو دا یو ډیر لوی اچیومنٹ او زه به دې کې زمونږ د پنجاب زه سوچ کوم چې زمونږ عوام ماشاءالله زمونږ د پی ټی آی ورکر زمونږ خاص طور پر ز پاکستان عوام چې کم دی اوس هغه د 71 د 70s او 80s زمانہ نه ده چې تاسو خلک غلطولی شي تاسو خلکو مایند سیټ په غلطه طریقې روانولی شي دا د سوشل میډیا زمانہ ده تاسو په ټي وي بینو لګوي تاسو په هر څه بینو لګوي خلکو ته میسج رسی خلک ډیر الرټ شو بیا تاسو د لاهور رزلټ نه پس تاسو د کراچي رزلټ وکتلو چې کوم د زموږه عامر لیاقت صاحب چې کوم خدای دې وبخي هغه په سیټ باندې چې کوم الیکشن وشو تاسو هغه کې لیډ وکتلو چې د کراچي والا هم چې کوم عوام دی هغه هم د سند چې کوم یو هوم ګراوند او التا ایم کیو ایم یا التا د پیپلز پارټي او د دې ټولو زورو نو تاسو دا سوچو کې چې زمونږه مقابله صرف د یو پارټي سره نه ده زمونږه مقابله د 13-14 پارټیانو چې په یو ځای شوي دي دا د دې ټولو سره ده نمبر 1 او مونږه ان شاء الله زمونږه دا امید لرو او مونږه دا ان شاء الله زمونږه په دې باندې پوره یقین دی چې د کې پی چې کوم د لوکل باډیز چې کوم رزلټ راغللو او بیا دا پنجاب کې چې کوم رزلټ رالو چې کوم دا اوس د کراچي رزلټ رالو نو عوام چې کوم دی هغه د پی ډی ایم نه کمپلیټلی ځان خلاصول غواړي لوکل باډیز کې تاسو وکتل چې کمپلیټلی پی ایم ایل ان ای ان پی پیپلز پارټي دې ته په لوکل باډیز کې په کې پی کې خو زبردست شکست شوی دی نو هغه خو کمپلیټ هغه دی نو ان شاء الله خو د دې مطلب دا نه دی چې مونږه بالکل ریلیکس شوي یو یا مونږه ته پروا نشته دا مونږه ته لګي چې مونږه په الیکشن په پټو سترګو داسې ګټو مونږه خپل په ګراوند باندې خپل ټیمز زمونږه ته او انټرېسټینګ خبره ده چې خلک مونږ ته په خپل رامخ کیږي او راځي او مونږ ته وایي چې مونږ هیلپ میډم کوم د پیښور خبرو کو کنه چې تاسو خپل چې کوم تیر بای الیکشنز شو پاره تاسو خبر او کړه خو دلته کې ان 31 چې کوم دی یو د شمه پېښور 5 هغه کې د حاجی صاحب سره د عمران خان صاحب مقابله ده یو خدا ده چې حاجی غلام محمد بلور صاحب چې د ضمني الیکشنو کې د ریکارډ ډیر زیات خپاته شوی دی چې کلم ضمني الیکشن کړي د نوغه غټل دي بل دا چې کله مخکې الیکشن کې د هغې هم ولاړو هغې کې عمران خان صاحب کینډیډیټ نو بلور صاحب دا ویلي و چې یاره زما مقابله پی ټی آی سره نه د عمران خان صاحب سره چونکې د هغې خپل یو پرسنالټي د وجې هغې ته هم یو ووټ پرېوځي کله چې هغه سیټ بیا عمران خان پرېښودو بیا حاجي صاحب ویل چې اوس زما مقابله چې دا پارټۍ سره د اوس به یې زه ګټم یو خو هغه الیکشن بیا هغه وګټو دا وخت هم ستاسو دپاره دا څومره غټه مقابله ده تاسو چې کله د عوامي نیشنل پارټۍ او خاص کر د بلور فیملی او د حاجي صاحب کنټریبیوشن سیاست کې ګورئ او بیا ضمني الیکشنو کې د دوی ریکارډ ګورئ او به ګټئ تاسو ګورئ ما خو تاسو ته وویل چې زمونږ چې څومره د پریویس کم د یو شاته بای الیکشنز شو لوکل باډیز والے الیکشنز شو نو ای ان پی خو ختمه ده ای ان پی ختم داسې ده چې هغې خلکو د هغې والا مطلب چې څه یو منډیټ سره یا څه منشور سره چې دی تلي وو پبلک ته هغې خو هغه ریجیکټ کړل نمبر 2 ما تاسو ته دا خبره وکړله چې مونږ ته دا نه دی چې مونږ بالکل ریلیکس یو مونږ ته پته ده چې عوام مونږ سره ولاړ دی او عوام مونږ ته پوره دا یقین دی ان شاء الله چې زمونږ صرف دا نه چې خیبر پښتونخوا باقي چې کومې 9 حلقې دي په دې کې به عوام مونږ سره برابر ان شاء الله ودرېږي به او هغې به چې کوم د مونږ ازادي جنګ چې کوم مونږ دې ته نوم ورکړی دی چې کوم مونږ ایکچوال ازادي جنګ دې ته ویلو کېږو نو دې سره به مونږ سره به ودرېږي به زه دا بالکل هم مطلب ما ته دې باندې څه ډاوټ نشته دا او ما ته په دې باندې څه شک و شبهات نشته دا چې عوام چې کوم دی هغه اوس نه غلطیږي څنګه چې ما تاسو ته وویل چې هغه زمانې تېرې شوې مخکې به کیدای شي چې ای ان پي څه پریشر څه یو څه په بل اخوا دېخوا دا اوس 13-14 پارټیانې ملاو شوې او دې 13-14 پارټیانې خپل هوم ګراوندز باندې بیلي لګیا دي هغه د دې وجه صرف اور صرف دا ده چې کم خبرې او کم اترې دی کولې هغه اوس عوام نه مني عوام چې کم دی هغې سترګې کولاو شوي دي عوام چې کم دی هغه کم عقل نه دی عوام ډېر
هوښیار دی او زمونږ 65% پاپولیشن ستاسو یوت دی د پوره پاکستان کې یوت چې کم دی هغه تاسو نشئ غلطولی هغه مونږه ایز ا پارټي ممبر که مونږ څه وکړو هغه مونږ نه سوال کوي نو خبره دا ده چې زمونږ خپل پارټي ولا یوت دی که مونږ دی تاسو غلطولی نشئ دی تاسو تپوس هم کوي دی به تاسو نه ښه او بد دواړه تپوس کوي نو دی چې کم یو مخکې به و چې جي مشرانو او پریشر به واچولو یو به وکړو بل هم وکړلو دا یو ماته به اوس ایګزیکټلی یاد نه دی چې کم یو چینل و بټ اټ واز سم انټرنیشنل چینل او ایدر کیدای شي چې زه به مس کوټ به کوم نو زه به نوم نه اخیستل غواړم خو هغې کې دا هغه و چې جي عمران خان کانسټیټوینسي از یوت صحیح دا زمونږ چې کم ځوانان دي زمونږ چې کم یوت دی هغه د خان صاحب کانسټیټوینسي ده او د یوت چې کم دی دا د سوشل میډیا یوز کولم دی ته ورځي تاسو دی ته یو خبر وکړئ ودین 5 منټس تاسو ته هغه په پته ولګي چې دا خبره غلطه ده یا ټیک ده هغې په د چا شیر کړی یو نریټیو باندې یقین نه لري دی خپل اوتھنټیکیشن کوي او دا د سوشل میډیا زمانه ده څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل دی که په ټي وي بین لګوي که هر څه کوي نمبر 1 یوت مونږ سره دی صحیح میډم دا خبر ستاسو صحیح ده دا ډیر فورمز باندې مونږ مخکې هم کړې ده هر څوک دا کوي چې صحیح ده غلطه ده مونږ سره اتفاق کوو نه کوو خو د عمران خان او یا د تحریک انصاف چې کوم بیانیه ده هغه رسی خلکو ته او خلک ولا ووټ هم ورکوي خو بیا دا تاسو څنګه جسټیفای کوئ چې عمران خان صاحب چې سابقه وزیر اعظم هم دی هغه په یو عوامي جلسه کې چې د پولیس والاو ته او ججانو ته یا عدلیې ته ښکاره دھمکي ورکوي د دې ټریکل ډاون افیکټ بیا دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې یوت په لاس کې موبایل هم دی سوشل میډیا هم ده هماغه یوت بیا هم دغه ادارو ته بد ردوي دا څنګه جسټیفای کوئ تاسو که هغه پلی کوي او تاسو وګورئ نو هغې کې دا وینا شوې ده چې مونږ به دی باندې مونږ به د دې کیس کوو تپوس به کوو چې دا شهباز ګیل سره زیاتي ولې شوې ده ټیک ده هغه شی اوس الریډي په کوټ کې دی او سبجوډیس دی سو آی ډونټ نو چې دی باندې څومره حد پورې مونږ خبره کولی شو اوس خو مونږ په خپل ځان باندې نه دا پارټۍ حوالې سره لکه چونکې لیډر دی که نه جي نو هغه ظاهره ده چې دغه فالوورز دي فین فالوینګ هم دي نو داسې نشي کېدی چې وختي مونږ خبره وکړه چې لکه دا عدم برداشت چې دی دا زیات شوی دی دا رجحان زیات شوی دی چې دغه یوت خو ظاهره د ټول میکسیمم چې دی هغه پی ټی آی سپورټرز دي چې هغې ته تاسو داسې تاسو که خپل هغه ټي وي کې لایف هغه سټیټمنټ پلی کوئ نو هغې کې ویلي دی چې مونږ به کیس کوو خو مسله میډم دا چې یوت ته خو ټول کلیپ هغې ته خو آوټ اف کانټیکسټ هغه کلیپ ورسي هغه تاسو خیال دی چې هغې ته آوټ اف کانټیکسټ کلیپ رسېدلی دی هغې ته هم پته ده چې څه خبره شوې ده مطلب دا تاسو جسټیفای کوئ زه دا جسټیفای کوم نه زه صرف دا وایم چې میډیا باندې پورا یو ګورئ یو کمپلیټ په پارټس کې چې کوم دی که نه شو کول یا پارټس کې یو خبره وینا کول او زه تاسو سره خبره کوم تاسو زما نیمه خبره اوچته کړئ او نیمه خبره وکړئ نو ما سره خو هم واک شته که نه زه به هم ټي وي ته ځم زه به هم پوره یو پلی به کوم زه به وګورم چې واقعي دا ما دا خبره کړې ده یا نه ده کړې نو نو بډي از جسټیفایینګ انیثینګ اینڈ نو بډي از ډینایینګ انیثینګ اټ از ناٹ اباؤٹ ډینایینګ نه ډینای کول آی ایم سمپلی سیینګ چې یو پروف شته دی هغه ټایم کې یو 3000 کیمرې او موبایلونه او هر چا چې دا لکھاو په حساب خلک راغلی everybody was making a video هر چا په لاس کې کیمرې وي تاسو هغه پلی کې وګورئ چې هغې کې څه خبره شوې ده صرف دا دی چې کم قسم زیاتیانې کېږي لګیا دی په دې باندې وینا شوې ده چې کیس به مونږ کوو صحیح او کیس حق خو ما په خیال کې زمونږ دلته چې کله هم د سیول زمونږ ایز ا اکټیویسټ پاتې شوی یم آی واز ان اکټیویسټ ما اکټیویزم زما د کریئر سٹارټ په اکټیویزم شوی دی زه 2008 نه اکټیویسټ یم ما د لینډ مافیا خلاف جګړه کړې ده هغه ټایم کې چې کوم زمونږ سیټینګ چیف منسټر به مو هغه ټایم کې به زمونږ چې څوک هم به چیف منسټر نه سوري چیف سیکریټري به مونږ د هغې باندې کیسونه هم کړي دي نو دا خو څه داسې خبره نه ده هغې باندې خو کیسز کېږي چې کله هم تاسو د کنټمپټ کیس وي یا څه وي نو تاسو همیشه ګورئ نه په هغې کې بیوروکراسي نوم هم راځي او هغه هم راځي سو آی ډونټ انډرسټینډ چې مطلب هغه او هغې کانټیکس کې اخیستل پکار وي فرید الله خان صاحب چونکې ګرانو کتونکو زموږ سره ملګری شوی دی سینیر صحافي او تجزیه کوونکی هم دی اول خو تاسو ته جی ستړي مشي وایو په خیر راغلی ما او میډم لږې خبرې هم کړې ما چې تاسو په هم خپل نظر راکوئ بیا به مخکې ځو میډم طرف ته بیا د عدم برداشت چې کوم رجحان فرید الله خان صاحب زیات شوی دی زموږ په سیاست کې مونږ ګورو چې د یو بل خلاف دغه مقدمې دغه الزامونه او ډېر سنګین الزامونه یو په دې باندې تاسو خبره وکړئ بل د ضمني انتخابات چې کوم را روان دي د خیبر پښتونخوا 4 حلقې دي په دې کې د پېښور په حلقه باندې هم میډم خبره وکړه تاسو په عمومي نظر راکړئ ستاسو تجزیه څه ده چې څه توقعات موږ له ساتل پکار دي یا ولس له ساتل پکار دي د دې الیکشن به څه نتیجه وي ډېره مننه بغزمان صاحب داسې دی اول به د الیکشن د ضمني الیکشن دی په دې به خبره وکړو
الیکشن دلته چې کوم څلورو حلقو باندې دی زما خپله دا خیال دی چې په دې ډیسیژن باندې چې د دې څلورو واړو نه به پارټي چیف چې دی الیکشن کوي زما خپله دا خیال دی چې دا د دې ځای ورکر سره هم زیاتې دی که فرض کړي د څلور واړو حلقو نه دغه پارټي مشر چې دی که دی کامیاب شي نو دا به بیا بای الیکشن ته ځي دا خبره بیا به زما او ستا د ټکس پیسو نه په دې خرچه کېږي نو د او بل د پارټي کې دننه چې کوم خلک دي اوس چې لکه زما دلته کې هم په حلقه باندې زما چې کوم ځای ووټ دی هلته هم الیکشن دی اوس د پارټۍ خپل خلک چې کوم لکه د عمران خان ډېر زیات کلوز دي ډېر زیات هغه دي ډسهرټډ دي چې لکه دلته کې په دې دومره لویه حلقه کې داسې څوک هم نشته دی چې په هغې باندې د پی ټي آی لکه د هغوی قربانۍ دي د هغوی ایفرټس دي د هغوی دلته ورکرز دي داسې یو کس نشته دی چې په هغه اعتماد وکړي او هغه دا پارټي سیټ چې دي او بیا غټه د ټول نه خبره چې که په دې څلور واړو سیټونو باندې ایټ ا ټایم دغه پارټي هیډ کامیاب شي نو بیا څه به کوي د پېښور نه کامیاب شو دا سیټ یې پرېښودو د بنو نه کامیاب شو سیټ یې پرېښودو د دې ځای د خلکو هغه مردان او کورمه دي نه لکه پریویس الیکشن کې ان ای ون نه چې که تاسو ته یاد شي ان ای ون نه چې دغه شي نو هغه ګریونسز هغه ګیلې د دې ځای د ورکرز په خپل لکه ما ته ښه یاد شي چې لکه دې ورکرز بار بار دا دغه کولو چې یاره عمران خان دې دا سیټ نه پرېږدي پېښور دا دې دغه وساتي دلته حکومت هم چونکې جوړ شوی دلته حکومت هم جوړ شوی و هغه ټایم کې پرویز خټک چیف منسټر و او د بل ټینور کې هم زما خپله دا خیال دی که دې بلې خبرې ته مونږ راشو چې نو دا دواړه اپوزیشن او دغه چې دی دوی دواړه دا ملک چې دی انارکي طرف ته بوځي خاص کر د یوت کم چې 60% چې دی د پاپولیشن حصه ده هغوی دې ته نه ګوري هغوی د پرفارمنس ته نه ګوري لکه تاسو د صوبایي حکومت د تیرو 9 کالو پرفارمنس وګورئ که نه یو پروجیکټ وشو خلکو ته فایده ده نو په هغې باندې انکوایري یا هر یو څیز که کېږي نو هغه د ادارو کار دی هغه به روان وي خو که فرض کړي یا پولیټیکل ورکرز چې دي هغه د هغې موبلایزیشن شروع شي او هغه سټریټ ته راوباسي نو دا ملک به داسې کي لکه څنګه چې سریلنکا ستاسو د وړاندې دی دې ټایم کې چې دی دې حکومت لکه دا توقع وه چې یاره عمران خان غلط کوي اکانومي تې تباه شوه ګراني ده بېروزګاري ده بدامني ده نو 12 پارټۍ یو ځای شوې او د هغوی دا خیال و چې یاره موږ به دا ټیک کړو 15 میاشتې وشوې د عمران خان په 3.5 کاله کې پټرول چاته 30 روپۍ لیټر نو ګران شوی په یو ځای لکه ټیک ده هغه انټرنیشنل مارکیټ سره به اپ ډاون هغې کې کېدل بیا هم د خلکو ګیلې وې خو لکه داسې یکدم یو ځل 30 روپۍ بیا 30 روپۍ درې بیسیک سیزونه چې تا ګران کړ پټرول ګیس او بجلی نو تا ټول کماډیټیز بجلی بلونو هم خلک جاړي لګیا دي د هغې نه هم زه خو حیران په دې یم چې تا دا هر څه ګران کړ ټیکسز دې وکړو او اپوزیشن دې ټایم کې چې کوم ګورنمنټ کې دي د دوی دا وینا ده چې لکه دوی لګیا دي آی ایم ایف ته ځي د تیرو 15 میاشتو نه چې په دې دریو مدو کې څونه ټریلیون روپۍ چې دي نو دا د خلکو نه تا واخیستې نو چېرته لاړې چې ته د آی ایم ایف د 1 ارب ډالر دپاره مینتونه وزارۍ کې او خلک د خپل پکې ووجل لکه خلک دې د لوږې ووجل د وړو بورې نن په 1950 روپۍ ده 20 کیلو داسې که تاسو وګورئ نو هر یو څیز چې دی هر یو کس ته صرف د شپږ میاشتې مخکې فرید الله صاحب دا په 14.5 وه ښه شپږ میاشتې مخکې په 14.5 بیا ته د پټرولو قیمت ته وګوره بیا ته د ډیزل چې کوم د پبلک ترانسپورټ دغه دی نو زه ګڼم چې لکه 12 پارټۍ یو ځای شوې او په دې کې یو کس کې هم دومره ویژن نشته دی چې لکه دا اکانومي څنګه راټینګ کړو انټرنیشنل ریلیشن څنګه وکړو ستا بهرني ملکونو سره تعلق څنګه دی کوم سیس چې لکه د لون لپاره کوم شرایط چې ته منې خو دا خو خپل ملک چې دی د دې اکانومي فار ایور کولیپس کې ته ریسورسز چې تا سره دي اوبه دي بجلی ده ګیس دی پټرولیم دی د هغې ایکسپلوریشن په هغې باندې هېڅ قسمه داسې څه کار نه کېږي په کار خو دا وه دوی باندې فوري بجټ راغلو په کار خو دا وه چې دوی ایمیډیټلی داسې بیا چې د دوی چې کوم فاینانس منسټر راغلی دی لکه د خلکو د قوم پورې هسې خندا کول دي چې هغه ته بار قوم ته تسلي نشي ورکولی او ته وایې چې مزید سختې فیصلې به کوو
لکه دې مطلب دا دی چې خلک نور ملک حالات داسې دي چې خلک خودکشۍ ته روان دي، سیلاب دی ستا په صوبه دې کې. باندې خبرې کوو که نه، سیلاب ځان له بیا یو ایشو ده، چونکې میډم سره وختي موږ خبره وکړه شروع کې میډم فرید الله خان صاحب چې کومه خبره وکړه چې دوی خو دلته د څلورو حلقو خبره وکړه، موږ خو دا هم اوري چې ټولو حلقو نه عمران خان صاحب ودرېږي. آیا تاسو سره بل کس نشته یا تاسو به بل کس باور نشته چې هغه به وګټي؟ یوه خبره. بل پرون چې ستاسو د پارلماني پارټۍ کوم اجلاس شوی د هغې کې عمران خان صاحب بیا دا خبره مسترد کړې ده چې مونږ واپس نه ځو اسمبلی ته. نو هغه اسمبلی دپاره بیا الیکشن د هغه الیکشن کمیشن د لاندې کول لکه پوهېږو نه پې. دا خو الیکشن کمیشن نه تاسو تپوس وکړئ چې ریزګنیشن زموږ د ټول ایم این ایز راغلی دی، نو دوی صرف او صرف دغه 9 ریزګنیشنز ولې ایکسپټ کړل. دا سوال تاسو د الیکشن کمیشن نه تپوس کول پکار دي چې آیا تاسو د پاره د پبلک منی چې کومه ده دا ټوکه ده دی په الیکشن کوي نو په یو ټایم باندې د ټول الیکشن ولې نه کولو؟ نمبر 1 دا سوال تاسو د الیکشن کمیشن نه وکړئ، تاسو مونږ غلط کس نه سوال کوئ. دا خو د الیکشن کمیشن سوال دی. یو منټ زه خبره پوره کوم. خیر دی یو خدا دی تاسو هغې نه تپوس وکړئ چې جی 9 سیټونه ریزګنیشن ایکسپټ کولو مطلب څه دی. ګورئ دا ټول مونږ هم تاسو مخیاران تاسو هم په دې هغې او مونږ هم ماشومان نه یو. مونږ ته هم پته ده چې ډیلینګ ټیکټکس دي، جنرل الیکشن نه ټایم شاته کول دي. نمبر 1 ټول ډیلینګ ټیکټکس دي، په هر څه باندې مونږ پوهېږو، تاسو پې ښه پوهیږئ. زما ماشاءالله ډېر معتبر زمونږ هغه ناست دی، دې ته به هم پته ده دا ټول ډیلینګ ټیکټکس دي. نمبر 1. نمبر 2 زه خو دې ته حیرانه یم چې پی ډي ایم دا دی وایي چې جی اکانومي حالات داسې شو، کله ولې په مونږ الزام اړولو، کله څه کول کله څه کول. دا چې کوم دا تاسو خبره مبره کوئ لګئ دی سره اس پلان نو. دا پی ډي ایم چې د نو کانفیډنس چې کوم سو کالډ نو کانفیډنس هغه باندې راغلی دي، دی سره اس پلان نو د اکانومي دی چې ویل چې جی تاسو الزامونه دی لګول چې جی حکومت پرفارمنس نشته ده، حکومت پرفارمنس نشته ده او مونږ دی په شانته د پبلک منی په ایڈورټیزمنټ نه ده لګولې. تاسو اوس انټرنیشنل میډیا وګورئ، په هغې کې زمونږ د پاکستان د کووډ څه طریقې باندې مینیج کړی دی پوره دنیا کې اپریشیټ شوی دی. دا تاسو منئ، تاسو دا منئ چې زمونږ جی ډي پی گروث 5.7 ته رسېدلی و اینڈ وی ور اباؤٹ ټو ریچ ټو 6. دا د فاسټسټ په نن سبا په وخت کې خاص طور باندې کووډ انفلیشن چې پوره دنیا یې هیټ کړی دا ټول منی جی منی. تاسو ماته دا وایي چې په دې ټایم کې چې پی ډي ایم په دې موقف او په دې ایجنډا سره راځي او وایي چې جی مونږ دې دپاره راځو چې حکومت پرفارمنس نشته ده او مونږ چې د اکانومي سنبالو به او دی راشي دی راغلی څنګه دی دی په څه ایجنډا راغلی دی تاسو ته هم پته ده مونږ ته هم پته ده. دی چې راغل چې کم فرست 2 months کې دی چې څه کارونه کړي دي د هغې لپاره راغلي وو. نیب کې خپل امینډمنټس وکړل، این ایف آی اے کې خپل کیسز ختم کړل. خبره دا ده چې زمونږ عوام چې کم تاسو وایي خیبر پښتونخوا کې گورنر ونه لګي د اوسه پورې نو دی ځکه چې دی خپلو کې په جنگ دی. دا پیشنگویان خو ډیر مخکې نه خان صاحب کړي چې یہ آپس میں پہلے پھر سب ایک ساتھ ہو جائیں گے اور پھر یہ آپس میں خدا میډم دا څنګه تاسو جسټیفای کوئ؟ زه دا ستاسو خبره دا به الیکشن کمیشن نه بیا تاسو مکو خو لکه ټولو حلقو نه یو کس ودرېدل. جی زه آی ایم ریلی سوري. مونږ خو زمونږ ټول زمونږ چې پی ټی آی نو افنس ټو زمونږ چې کوم پارټیسپینټ دی فرید الله صاحب ته هغې به بده نه مني. مونږ ته یو ورکر چېرته یو نیم دی ماته په پټه باندې خیر دی وایي مونږ به یې تپوس وکړو. یو داسې ورکر نشته ده چې کوم ووایي چې جی خان صاحب ولې ځکه چې مونږ خو نیشنل اسمبلی کې کېناستدلو اراده ټول لکه تاسو خو دا وایي هم او پته هم نه لګي که دا ټول تاسو وګټئ بیا به الیکشن کېږي نو بیا به پیسې خو به لګي نو الیکشن کمیشن نه تپوس کوئ که نه ولې ان پارټس دی هغه کوي لګیا ده. مونږ خو ټولې په یو ځای استعفې ورکړي دي، په یو ځای د استعفې زموږ او د عمران خان صاحب استعفا خو لا قبوله شوې نه ده. نو ولې نه قبولې؟ نو هغې بیا څنګه ودرېدی؟ نو هغې الیکشن کمیشن نه تپوس کوي. مونږ خو نه دي کاغذات ایکسپټ څه وایي چې دې باره کې کاغذات خو الیکشن کمیشن ایکسپټ کړي دي. تاسو هغې نه صحیح ده. او هغه الیکشن کمیشن چې هغه وایي چې عمران خان صاحب چې دی دا اوس رښتینی پاتې نه دی هغه تیر کیس کې که نه هغه ایکسپټ کوي هم دغه کاغذونه هم او استعفا هم نه ده ایکسپټ شوی. بیسیکلی د الیکشن کمیشن او د جوډیشري ډېرې زیاتې کمزورۍ دي چې که فرض کې زمونږ الیکشن کمیشن سټرانګ وي څنګه چې تاسو وګورئ په یو کې کې ورکوټې غوندې خبره وه که نه وړوکې غوندې نه خلک سټریټ ته راووتل خو جینون خبره وه پرو شوه. نو اول ته پرو که که نه اول ته پرو که چې یاره اکانومي تباه ده. دا دوی چې څنګه خبر وکړل که نه چې لکه د اپوزیشن په خپلو کې داسې ایز سچ څه ایجنډا نه وه، دوی سره پلانینګ نه و، د دوی څه داسې ویژن نه و چې یاره که مونږ ابراپټلی راشو نو مونږ به څه کوو. نو هر سړي خپل دا وکړل چې یاره خپل کیسونه ختم کړي، خپل ځان ته لاره صفا کړي او د الټیمیټلی رزلټ به سي
3.5 سال چې کم پی ټی آی حکومت کړی دی په دغه کې زمونږ وفاق کې زمونږ د قوم بدقسمتي دا ده چې د دوی نه 2 ورځې پس ار یو سی زیر شي دې نه خو هغه فلانې خو دې نه خو هغه خو را روان الیکشن کې زما خپل دا خیال دی مې به عمران خو زما خپل دا خیال دی چې د عمران خان په 3.5 سال کې او د پښتونخوا د حکومت 9 کاله کې چې کم سیزونه شوي دي که هغه بی آر ټي ده که هغه بلین ټري ده که هغه بینک اف خیبر دی که هغه احتساب کمیشن دی دا پارټۍ چې دي د دوی دا کړه وړه چې دي دا به هغه واش کی او نیکسټ الیکشن چې جنرال کله کیږي که ان کیس وشو نو دا پی ټی آی به واپس خپل ځای ته راولي جی په دې جی کې شانتي خبر او کوم جی تاسو زه کله کله ایز ا یو سټیزن زه خو پارټي سره تعلق لرو خو یو هر یو انسان که تاسو یې کومګه یو شهري خو یو کنه زمونږ د یو کې پرایم منسٹر چې کوم د برټش پرایم منسٹر چې کوم دی برټش پرایم منسٹر د صرف او صرف د کووډ اس او پیز وایلیشنز وکړل او هغه دا و اته میاشتې داغه دومره ټرولینګ وشو داغه دومره بیزتی وشو داغه خپل سټینګ منسټرز ریزګنیشنز ورکړل چې موږ د سره کار نه کوو ځکه چې دی د خپل یو دومره معتبر یو پوزیشن باندې ناست او داسې دنه غلطي وشوله او هغه په خپل هم خپل اکسپټ کړله تاسو دا سوچو کې چې زمونږ په د انټرنیشنل لیول باندې چې هغه ته پته ده چې کم لیول باندې کیسز کنویکټډ کریمینلز تاسو په خپل د دې ټولو ول وګوره د دې چې کم 65 to 70% په کابینټ کې کم کسان ناسي د دې ټولو کیسز دي تاسو ته څه لګي چې دې ته فرق پریوزي چې ډالر بره لاړو لاندې لارو دې ته فرق پریوزي او دې په خوشحالي کې چې ډالر ګران شي ځکه چې د دې ټولو اکاونټس بهر دي د دې ټولو اکاونټس بهر دي ته دا شی فائدہ ورکړي نو د دې اس سمپتیز پاکستانی عوام سره نشته ده دی صرف او صرف دا ایجنډا وا د دې د 3 میاشتې نه دی کله نه ناستي دی خپل هغه ایجنډا تاسو زما د وینا نه بغیر پبلک ته پته ولګي تاسو غوښته کنه چې سمپتیز دا وخت مونږ خبره کوله چې دا وخت تقریبا ټولو صوبو کې چې سیلاب د خلک به کور شوي دي مړ شوي دي کورونه ړنګ شوي دي مونږ ګورو چې مونږ ته په پولیټیشنز کې په سیاستدانانو کې 2 صوبو کې تاسو حکومت ته مرکز کې تاسو په اپوزیشن کې یا د پی ډی ایم حکومت ته اسې چې دي داسې څه قسمه خبر یا بیان مخې ته رانغو چې دا سیاستدان وایي چې یاره ټیک ته سیاست په خپل ځای خو راځئ چې دا کم خلک دا وخت ځپلې شوي دي د دوی دپاره مونږ یو موټی شو د دوی د بیا بحالۍ دپاره کار وکړو نور سیاست په کیږي اول خو جی ټولو کې سی ایم صاحب تاسو ته پته ده چې پنجاب ته بلوچستان ته الریډي خپل لیګلی دي سامانونه هم لیګلی دي اینډ هغه اکنالج شوی هم دی او الته خپل دلته د کی پی کې هم لوکل لیول باندې هر یو ډیپټي کمشنر ته دا هغه شوی دی چې کم په کم ډسټریکټ کې چې فلډز راغلي دي نو چې کم لوکل الته خلک دي هغه د پاره امداد مالی امداد چې کم دی هغه دا خو زموږ خپل پروینس لیول باندې دی د سره سره چې کم دی باقی پروینسز کې هم چې څنګه بلوچستان ته هغه ته هم الریډي ایډ لیګل شوی دی زموږ د کی پی ګورنمنت طرف نه ټیک شو دومره خبره ده چې تاسو دا خبره بالکل صحیح وکړه او زه دا وایم چې دی یو طرف ته جړاګانې کوي چې دا وشو ان بیا هغه نه پس چې کم دی 2 ورځې پس چې کم دی اشتهار راشي په ټي وي باندې او په اخبارونو باندې ټولو کې نون او غټ اخبارونو کې نیم پیج والا چې جی پرایم منسٹر صاحب چې کم دی ټرکی ته روان دی نو دا پیسې نه لګي دا پیسې که تاسو د سیلاب زدگان خلکو ته ورکړیو دا کروڑاو ارباو روپۍ په دې ایڈورټیزمنټ لګي نو خبره دا ده چې څنګه چې زما رور خبره وکړه تاسو دا خبره وکړه چې دا مونږ د پاره ایز ا پبلک ایز ا عام یو عام عوام مونږ تم د دې خبرې افسوس کیږي چې زمونږ الته دا گورنمنت ناشته او ټول ټایم د پاره ز ګورم تاسو یو خبر وکم تاسو وایي چې جی کیسز دي these are all distractions پرونه ما نه په انټرویو کې تاسو شو چې جی کیسز تاسو کوي هغه کوي نو مل تاسو په دې خبره ځان پوي کوي دا ټول ډیسټریکشنز دي ډیسټریکشنز نه دي چې جی مونږ تاسو نه کوي چې مونږ انکمپټنټ یو مونږ نه دا تاسو مکه کوي چې مونږ څنګه راغلی یو مونږ نه دا تاسو مکه کوي چې مونږ ولې راغلی یو دا زمونږ چې کم ناشته وفاق کې زمونږ حکومت ناشته د دې چې څومره دا یو میکسډ اچار شان د جوړ شوی دی او ټول چې کم دی د خپل ایجنډا نشته پته چې مونږ راغلی ولی یو اوس دام په کنفیوز دي چې مونږ په دې حکومت کې پاتې شو کومګه پریدو چې په دې حالات کې پریدي هم بیا مړ کیږي او چې دې حالات کې پاتې کیږي هم نو غرق دي فرید الله خان صاحب سیاست په کم لور روان دی وختي مونږ په دې شروع کې خبره وکړه چې مونږ ګورو چې دا تاو تریخواله زیات شوی دی کنه جی او داسې بیانات مخې ته راځي که هر سیاسي جماعت د هغې د اړخ نه د یو د بل سیاسي یا د بل مخالف چې کوم سیاسي جماعت د هغې
باره کې نو سیاست کوم اړخ ته روان دی او تاسو څه ګڼئ چې ظاهر دی چې دغه هر څه به بیا په راتلونکي الیکشن باندې به هم د دې اثر لکه داسې لکه مونږ که نوم نه هم اخلو لکه هغوی دغه خپل لیډرشپ لکه د بلې پارټۍ د لیډرشپ باره کې داسې بیانونه ورکوي چې هغه بنده اورېدلی هم نشي کوم اړخ ته روان یو جي نه صرف د پارټي لیډرشپ باره کې بلکې تاسو ګورئ چې د دې ملک کومې ادارې دي مضبوطې ادارې دي نو دا وګورئ 176 تر پرونه پورې داسې کسان خاص کر د سوشل میډیا او ډېرې پولیټیکل پارټیز چې دي نو هغوی د سوشل میډیا ډېره زیاته مخکې دغه کړله جی نور چې کوم پرنټ یا الکترونیک میډیا هغه په شا غورځوله د هغې په شا خو یو کنټرولینګ اتارټي وه که هغه پرنټ د پیمرا ده او که بل دی او که بل دی خو سوشل میډیا دپاره داسې یو ټرینډ شروع کړو چې هغه اوس نه د ادارو خیال ساتي نه د علما خیال ساتي نه د ملک او نه د فوج ښکاره دغه د ستاسو په مخ کې هر څه شو ټرینډ داسې روان دی چې اوس په یو کور کې یو رور چې دی یو پارټۍ سره دی بل رور بلې پارټۍ سره دی دشمني د هغوی تر خپلو ترمنځ ده په دې الیکشن کې به تاسو ګوره چې څومره او په هر الیکشن کې دغه شی کیږي نو زما خپل ځاني دا خیال دی چې د پولیټیکل لیډرشپ د ویژن د کمی د وجې نه ینګسټر سپیشلی ینګسټر چې دی دا مشته ګریبان کیږي او هغه به اخر کې د ملک چې دی هغه د ملک په نقصان باندې وي دوی خبرو که د ډالرز او د هغه پالیټیشن چې د کم نو زمونږ بدقسمتي دا ده چې دلته کې که بیروکراسي دي تاسو وګورئ چې که جوډیشري کې دي که ټیکنوکریټ دي که بیروکریټ دي که پالیټیشنز دي د عمران خان کیبینټ کې هم میجارټي داسې کسانو چې د هغوی نیشنلټي چې ده نو هغه بهر وه په دې کیبینټ کې هم داسې خلک دي چې د دوی اکاونټس بهر دي نیشنلټي بهر ده خو د بیا ذمواري راځي دا د پارلیمنټ چې پارلیمنټ هغه کسان ډسکریج کي کوم چې انډیپینډنټ راځي د پارټۍ د پلیټفارم نه د یو کس راځي او که هغه وایلیشن کوي نو د پارټي هیډ یا پارټي د فیصله کوي چې هغه لرې کوي او که نه لرې کوي انډیپینډنټ یا اتحادي دا چې دی نو دا همیشه تنده حکومتونه کمزوري کوي د عمران خان ویژن د هغه سوچ د هغه فکر چې دی هغه شانتي زما خپله رایه ده کیدای چې څوک ورسره اختلاف کوي هغه شانتي امپلیمنټ نه شو څنګه چې هغه غوښتل او دا هغوی هم منلي دي په خپله د هغې بیسیک ریزن صرف دا دی چې یو د یو دی خفه کېږي هغه خفه کېږي هغه پارټي ځي دغه پارټي ځي که ان کیس په فیوچر کې او بل غټه خبره دا ده چې دلته کې 2/3 میجارټي راشي نو هغه مطلق العنان چې ورته وایي هغه شانتي د هغه دونه ایروګنټ شي لکه ماضي کې د نواز شریف حکومت چې و نو هغه کم طرف ته لاړو که ان کیس دا په پازیټیو طرف باندې اخیسته شوی وي او چې کوم ویژن سره پی ټی آی راغلی وه او هغه ویژن من او ان مخکې بوتلی شوی دی نو زما یقین دی چې نه څنګه چې په کووډ باندې ښه په کلاره او ښه په طریقه باندې هغه ټیک ده مشکلات وو هر چا ته اکانومي هم دغه شوله خو بهرحال کنټرول شو نو اکانومي هم څه ګران کار نه صحیح نو زما یقین دی چې دا به ټیک شوی خو که د عمران خان سره د خپلې پارټۍ ډیوټډ سینسیر خلک او د اتحادیان ورسره نه جی فرید الله خان صاحب ستاسو مننه کوو وخت چونکې پوره شو میډم عایشه بانو صاحب ستاسو مننه کوو تاسو وخت راکړو جی کتونکو ستاسو هم مننه کوو پروګرام تاسو کتو موږ له اجازت راکوي د الله په امان